سلام دوستانو، امید لرم چې تاسو به روغ جوړ وئ. عزتمن نننۍ ویډیو زموږ د پښتون هغه اکټر په باره کې ده د کومو خلکو چې د پښتو معاشره تباه کړه، سپین ګرد یعنې ارباز خان. دې نه مخکې چې زه چې ویډیو شروع کړم نه مخکې تاسو ته زه یو خواست وکړم که تاسو کو چل زموږ په دې چینل کې نوي وئ، حتما درته زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ، هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو دا دغه شانتې اکټر دی، د ځان په وشرمولو او خپل قوم خو یې وشرمولو. عزتمنو دا غربي صاحب د اکټرانو نه ده، دا د پروډوسرانو هم ده، د ډایرکټرانو خو هم ده. هغوی دغه شانتې خیاش او فحاشي فلمونه جوړوي، دوی دغه شانتې د پښتو معاشره تباه کوي. د باسان پلار ډېر ښه سړی و، خو یو اکټر د هغه نوم دی آصف خان. د ارباسان خو خپل پلار په شرمونو وشرمولو او خپل خاندان خو یې ځان سره په شرمونو وشرمولو. دوی دغه شانتې په فلمونه سازوي چې د پښتو نننۍ کومې نوي زلمي دي هغه یې ټول تباه کړ. باسان چې په پښتو فلمونو کې کوم کارونه کوي نو دا د پښتو معاشرې لپاره دا کارونه نه سازېږي، بلکې دوی د پښتو خلاف فلمونه سازوي. یعنې کله د جینۍ سره څنګه کارونه کوي، کله د شانه ورته غاړه اخلي، خو دا ټول د اوسني هلکان ډېر زیات خوښوي. او دوی چې څنګه د پښتو فلمونو کې دا کارونه کوي نو داسې غلط کارونه خو د انډیا په فلمونو کې نه کېږي. څنګه کارونه چې دوی کوي انسان دغه شانتې یو شرمېدلی سړی دی. د مجرم والا یو پنجابۍ جینۍ سره واده کړی دی، نوم یې خوشبو دی. هغه چې په مجره کې کوم قسمه ډانسونه کوي، خیر د هغه ستاسو خپل کار دی، ولې چې خپله ښځه ده چې کوم ځای ته یې بوځې چاله یې بوځه. دویم خو ډمې سره خوشحاله وي. تاسو ته دا وینا ده ته سم شه او دا کارونه پرېږده، ځان ته یو پښتون ساز که، ځکه چې یو پښتون ځان ته وایي نو د پښتنو کارونه شروع کړه، ځکه چې د ستاسو د لاسه د اوسني نسل تباه شو. چېرې ستا ډېر شوق کېږي نو فلمونه سازوي، نو پانې مزاحیه فلمونه سازوه. تاسو بالکل دا د بدماشۍ فلمونه مه سازوئ، ولې چې تاسو پښتو کې دا فلمونه سازوي او ستاسو فلمونه صرف پښتانه ګوري، ولې چې ستاسو په ژبه باندې پنجابي او اردو والا نه پوهېږي. او یوه خبره ده چې پښتون چې پنجاب ته لاړ شي نو هغوی ته نه بیا ډېر زیات په غلطه سترګو ورته ګوري، ځکه چې پښتون خو ټول دغه شانتې غلط او فحاشي دي. دا خو خپله هم پنجابۍ وکړه، خو ارباسان ډېر ښه اکټر دی، ځکه چې د دغه شانتې د اردو پنجابۍ ډرامو کې هم ډېر ښه کار کړی دی. د دغه شانتې د څو روپو دپاره د پښتو دغه شانتې فلمونه ساز کړل، هغه فلمونو کې دا ډېر فحاشي غاړې ترېنه اخلي، دغه شانتې خیاشي هم کوي او ورسره شراب هم څښي او دا سګرټې ورسره لګولې. نو د اوسني کسان ټول دغه شانتې کارونه کوي، ځکه چې هغوی چې پښتو فلمونو کې چې څنګه کارونه کېږي نو هغوی هم زه غواړي چې موږ هم دغه شانتې پیسه اوچته کړو، سګرټ ولګو او د شرابو ګیلاس په لاس کې واخلو. دا کارونه د سره هېڅکله هم نه جوړېږي. ځان یې دغه شانتې سپین ګرد جوړ کړی دی او دغه شانتې کارونه کوي. موږ ویډیو د چا زړه ته دوک رسول نه دي، چې تاسو ته حقیقت ښودل دي. هیله دوستانو تاسو به زموږ همدا ویډیو خوښه شوې وي. تاسو که زموږ دا ویډیو خوښه شي زموږ دا ویډیو د سره لایک کړئ او همدا ویډیو د سره ملګرو سره شریکه کړئ چې عبرت ترېنه واخلي، چې ټولو ته پته ولګي. چېرې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ حتما درته زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې دغه شانته نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.